السلام علیکم ګرانو کتونکو په دې ټیم باندې زموږ سره چې دی الف خان شیرپاو د چرسدینه په لاین دی او تاسو ټول هغه پیژنئ چې هغه سوشل اکټیویسټ دی یو ډېر مشهور صحافي دی پرون چې کوم واقع شوي وه په داود شاه باندې کوم چې د علي شاه 007 پلار دی او د هغو ډېر فالوورز دي او هغوی په سوشل میډیا باندې ټول خلک پیژني نو مختلف خبرونه د بیګا نه چلېدل موږ په بیګا هم یو ویډیو کړی و چې څوک وایي داود شاه مړ دی څوک وایي ژوندی دی څوک وایي داسې څوک وایي داسې نو په هغې حواله باندې موږ نن د الف خان شیرپاو سره خبرې کوو الف خان شیرپاو اول خو تاسو ته زه په دې خپل پروګرام کې هرکلی وایم ډېره زیاته مننه کوم څومره کتونکي چې دي ټولو ته سلامونه وایم هرکلی درته وایم خوشحاله اوسئ الف خان شیرپاو زه ستاسو نه داسې ګڼلو چې موږ نه ټیم وایو الف خان شیرپاو صاحب دغه تپوس کوو چې یاره هغه سړی چې کوم و هغه کار څنګه و که ګنهګار و که ښه کار یې کوو که بد کار یې کوو یو خو زموږ معاشره داسې ده چې هر سړی چې دی هغه ته ځان فرشته ښکاري او بل سړي ته کنځل کوي نو ډېر خلک به وایي چا ما داسې کمنټس هم لیدلي ډېر خلک وایي ښه شوي دي څوک وایي نه دي شوي که نه نو د بېګانه پرایز ته اوس هغه داود شاه چې دی هغه چېرته دی هغه په څه حالاتو کې دی او هغه واقعي چې ژوندی دی که وفات شوی دی نو زموږ د ملګري لږ خبر کوي د دې نه ډېره زیاته مننه له ټولو مخکې چې زه کومې خبرې کومه دا شعوري خلکو له کومه پوهې خلکو له کومه تعلیم یافته خلکو له کومه نه چې داسې خلک چې هغه په خبره نه پوهېږي هغه د اسلام نه لرې وي هغه د دین نه لرې وي هغه حجره پاس نه وي هغه جومات پاس نه وي په دې نه پوهېږي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی نو هغې خلکو لپاره هرګز دا خبرې نه کوم څنګه چې تاسو د کمنټس خبرې وکړئ عجیبه عجیبه کمنټس راځي ولې دا چې مړ شو نو دا به ډېره ښه خبره وه نو خیران کوم شانتې خبره ده چې یو انسان د بل په مرګ باندې ولې خوشحالېږي خو زه تاسو ته نن دغه وایم چې هغه رمټ دي روغ رمټ داسې دي چې خطرې نه بار دي هسپتال کې زیر علاج دي هغه په دې خپه سره لګېدلی دي او هغه رګ لګېدلی دي چې کوم دماغو سره ټچ وي د دغې د وجې هغه د خطرې باعث ګرځېدلی دي کله چې هغه ولګېده نو هغه تر ډېر وخته پورې په دغه ځای باندې پروت و خلکو ورته کتل خو چا اوچته ونه او د هغې نه پس هسپتال ته چې ورسېده نو ډېره زیاته وینه تللې ده نو په سختو ټکو کې د دغې خو غندنه کوو چې دا د سوشل میډیا جنګ چې کوم دی دا ډس ټوپک ته ولې روبوته او دا به ډس ټوپک ته بیا بیا روزي ځکه چې په دغه سوشل میډیا باندې داسې قسمه طبقه رامنځته شوې ده چې هغه د هېڅ د نوي خبر خو په کمره باندې ځان ته موبایل ونیسي او دغه کنځلې کوي ردې بدې وایي خور مور ذات پات رور رشته دار ملګري چیړي اکثر هغه سوشل اکټیویسټ چې هغه د غریبانو خدمت کوي د هغوی ډونر پسې کنځلې کوي نو دا طبقه چې کومه ده هغه په دې باندې نه پوهېږي چې زه دا کنځلې کومه دا زه ګلونه د خولې نه دوړوم او که نه ازغي د خولې نه نولمه او د دې نقصان به څه جوړېږي همدغه وجه ده چې ډېر بې ګناه خلکه چې هغه د سوشل میډیا بدماشان دي په سوشل میډیا باندې بتې غواړي او هغه دغه شانتې خبرې کوي خو بیا یې د زغملو نه وي اوس داسې قسمه پیل ته زیاتره خلک ډرامه ګوري چې دا ډرامه شوې ده یو سړی د ځانه وینه وباسي یو سړی چې کوم دی خپله ښځه جړی خپل بچي جړی دغه ګولۍ چې کومه ده د چام خاطر نه کوي دا په سر هم لګېدې شوه نو دا یو ډېره عجیبه شانتې خبره مخې ته راځي چې په دې لحاظ سره یو سړی دې ته ډرامه وایي داسې عجیبه ملک کې ژوند کوو چې په چا باندې پایار وشي نو هغه بیا راسي او ډاګیزې خبرې کوي او هغه دا وایي چې یاره دا کومې شوي دي نو دا ډرامه شوې ده او تیرې ورله په هغه جوبلو باندې د مرخم په ځای چې کوم دي نو نمبرپاشي کوي نو دا ډېره یو افسوسناکه خبره زموږ په دې معاشره کې ده او داسې ملک کې ژوند کوو چې یو سړی جرم هم وکړي او د جرم نه پس چې کوم دی هغه راځي او هغه بیا داسې انداز کې خبرې کوي چې هغه ټولې ادارې چیلنج کوي یا پولیس چیلنج کوي الف خان شیرپاو ډېر کسان پکې داسې هم وایي چې یاره دا دو امریکې ته تلل نو د امریکې دپاره دوی ته ویزه نه میلاوېده نو وایس که دی مړ شي او که ژوندی شي خو علی شه ته به ویزه میلاو شي داسې کمنټس پکې د بېګانه پرایز ته هم ما ډېر لیدلي دي نو تاسو څه وایئ واقعي د امریکې دپاره ځان د مرګ خولې له ورکړو او بیا د امریکې دپاره خلک ځان هم وجلی شي داسې ده چې دوی ته خو د اوس نه د دوه درېو کالو نه داسې قسم قسم دړاکې راغلي دي په سوشل میډیا باندې هم شته دوی یارې دوی چې کوم دی په مختلفو ځایونو کې درخواستونه ورکړي دي نو هغه ټایم کې دوی هر ملک د تګ دغه ولې نه کوو په هغه ټایم کې چې کوم دی نو دوی بهر ولې نه تلل
دې خبرې سره زه بالکل اتفاق نه کوم. دا هغه خلک دي چې هغه د بل په جوبلتیا باندې خوشحاليږي، د بل په مرګ باندې خوشحاليږي، هغه د انسانیت چې کوم دي نو دښمنان دي. دا هغه خلک دا خبرې کوي. تاسو به منو د نن 2 کاله مخکې سما یو مرکه کړې و، د نن 2 کاله مخکې، او په دغه مرکه کې د دغه خلکو په دغه باندې چې دوی دا کومه اسکې چې د دوی نه دی ډړو کې او د دوی چې کومه مطالبه وي چې هغه موږ خلکو دوی یو د الټو موټر مطالبه وکړه چې چېرې ماته یو الټو موټر ملوشي نو په دې باندې به زه مزدوري کوم. ما هغه ټیم کې په ویډیو باندې دوی ته 2000 روپۍ ورکړې وي او دا د اوچا چې کم دی زی وسیله جوړ شم چې د سیروزې لاړه دا هغه ټیم د ګیره پرې هودله. خو بیا سلور میاشتې پس چې کم دینو دوی بیا شروع شو، اولی شروع شو د خلک ورته دغه ماضي بیا را یادو او هغه ازغي به ولا ورول او وی بیا را تازه کړل. اوس دلته کې دا خبره ده چې الله پاک انسان ته توبې دروازې کولو کړې دي، خو موږ خلک یو بل نه معاف کوو. موږ خلک سړی ته ماضي خو چې یو د خو ماضي دا و د دا و د دا و دا انسان چې کوم خپل پیل دی خبر اورو چې زما په قبر کې نه زما پلار سم دي، نه زما مور سم دي، نه زما رشتہ دار سم دي، نه زما بچی سم دي، ما به خپل عمل بچ کړي. نو دا اسلام موږ ته دا و چې خپل عملونه ټیک وکړو. یو سړی ته موږ یو ګوته نیسو، دا سلور ګوتې موږ ته راځي، نو غلې موږ کې دي. نو هرګز دا خبر نه و چې د بار منده پر ادا کوي. او هغه ټیم کې خلکو زما طرف ته توپې نیغې کړه چې ولې خان شیرپو دومره پیسې ورکړي دي او دا ولې پیسې ورکړي او دا واغه یاره عجیبه شانته خبره ده چې زه د بل په جوب له باندې خوشحالېږم، بل ته نقصان رسول باندې خوشحالېږم، د بل په اوږه باندې ټوپک اکدم او دا کار کوم. الله پاک هر څه ویني، دا عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی. او دا تاسو خبره کټ کومه سی بخیرانه ته پوښتنه نه کومه. کم خلک چې ټول عمر په علیشا پورې د علیشا په پلار یا دغه په مور پورې نښتیو او کنزل به ورته کول، بدیره دی به ورته ویلې، اوس چې بدو دا حادثه راغلې د هغې خلکو ته تاسو څه وایئ؟ زه خو جي د یو دا خبره کوم چې دغې خلکو ته زه دا وایم چې کمنټس کوي، دا رنګ خبرې کوي. نن موږ پرون دلته کې یو ستر علمدین چې کوم دی نو یو انټرویو په سوشل میډیا باندې اچولې ده، 100 کسانو نه کتله. دلته کې د برقې د یو غریب ویډیو واچوه نو څوک یې نه ګوري، او دلته کې ورته دغه شانتې زنانه واچوه یا چغې سورې وخي یا کنزل کوي یا چې کوم دی نو بوختانونه لګوي، نو خلک همدغه ګوري. نو زه هغې خلکو ته یم چې کمنټس خو کوي نو بیا دا ویډیوګانې ولې ګورئ؟ نن د هغې پاله ورته وګوره په لکو پاله وردي. ډېر خلکه زما دغه خبره کوي. زه دلته کې دا ډاګیزه خبره کوم چې د ټولو مخکې ما احتجاج کړی دی، د ټولو مخکې ما په سایبر کرایم کې په داسې قسمه ویډیوګانو باندې چې کوم دی نو درخواست ورکړی دی. نو زه زمانه مخکې څوک نه دي راغلی، په دې ملک کې آیین دی، قانون دی، دستور دی، موږ د یو آیین لاندې ژوند کوو. موږ ته کوم قانون چې کوم دی نو قانون په لاسو کې د اخیستو اجازت راکوي. یو سړی و چېرې د پلانکي غلط کار کوي نو ادارې شته که نه هغې له درخواست ورکړي که نه، ولې درخواست نه ورکوي؟ ما ته د یو کس و چې ما یو اداره کې درخواست ورکړی دی او په دې باندې اکشن نه دی اخیستی شوي. نو دا عجیبه شانتې خبره ده چې زه به راځم او د پولیس په وړاندې به د سړي کور چا ته په نښه کومه، په کور به وله یلغار کومه، خلکو ته به خلکه به راپارومه چې پلانکي خراب دی، پلانکي داسې دی، پلانکي داسې دی. یار د دې داسې دپې دي داسې چې کوم دی نو د قانون خلاف ده. یو تپوس پکې بل اډ کومه دا ضروري و دا بیګم زمانې شو دا حمله پې چا کړې ده او دا یې په ولې کړې ده؟ د دې د اوسه پورې معلومات مخې ته راغلي که نه؟ ګوره حمله خو د دې نه مخکې چې کومې ویډیوګانې راغلې وې نو خلکو ته پې باقاعده دا ویلې شوي چې یاره دې تاسو مړ کې انعام به درکړمه، دې سره به زه دا کومه، دې سره به زه دا کومه. هغوی په دې عقله چې کوم دی نو بار بار د ادارو سره رابطه کړې ده، خو ادارو چې کوم دی نو هېڅ قسمه چې کوم دی نو شینوایي نه ده کړې په دې باندې. نو عمله چې شوې ده نو عمله د ویډیو لایک دپاره شوې ده او هلته پته چې پاکستان یو داسې قانون دی جولاګي د جال دی، وړوکي زناور پکې ګیریږي او غټ جولات یې داسې په بقو بقوځي. دلته کې چې کوم دی تفتیش نظام چې کوم دی هغه د ګډوډۍ ښکار دی. نو دا خلکو ته پته ولګېدله چې په دې باندې ما ته ویوز دغه کېږي او ډېر ښه او ډېر او ډېر زبردست او دغه خلکو چې کوم دی نو دا حمله کړې ده چې په دغه خبرو باندې خوشحالېږي او قانون په لاسو کې اخلي. او د هغوی مخکې ماضي چې کوم دی نو هغه ګواه دی داسې قسم اف آی آرونه
بالکل وتلی دی او پیسې استعمال کړي دی او د خلکو ته سپلای کیږي هغه خو داګیزه خبره ده چې کم کس په د باندې حمله کړې ده خو نور پکې چې کم دین او اکثر پکې بی ګناه راشي او بی ګناه په داسې حالات کې دل شي نو زموږ د پولیس نه غوښتنه ده انتظامی نه غوښتنه چې شفاف تفتیش وشي د هر سړي د لوکیشن چک کړي شي چې د په دې وخت باندې دلته کې څه کوي ولې راغلی دی څه کردار یو نو واضح خبره ده او نور دا هغه خلکو ته هم جواب ملو شي چې په سوشل میډیا باندې راشي او خبرې کوي چې پرېږدم دی نه ولم دی غوبې در کوم او دا کوم او هغه کوم نو دا خو یو ډېره واضح خبره ده چې دغه شان د خلکو ته سبق ملو شي چې سوشل میډیا موږ د ښې دپاره استعمالو نو ولې نه استعمالو چې موږ په بدو راځو او هغوی ته دا پته لګېدل دا یو ټرینډ جوړ شوی دی چې زه پې چغې سورې وخم او زه ځان د سوشل میډیا بدما جوړ کړم نو ما ته پې ډېر وي ډېره مهرباني دې خلاف چې کوم دی اداره ده او ستاسو خبرې ساری ستاسو خبره کټ کومه زمونږ وخت پوره کیږي ویډیو به ډېر اوږده شي او زما ستاسو چې کوم میسج دی هغه خلکو ته ورسېدو